تا لملوګان وکړمه؟ تا لملوګان خوري؟ ستا خوښي؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو د نور کلینی په شانتې موږ نن بیا اراده کړې ده په چکر باندې ځو. داسې شاټ شانې ټور لګو او هلته به د خیره سره 400 والې وریجې چې کومې دي د 400 چې کومې مشهورې وریجې دي هغه به پخوو. نو هغه به راسره وګورئ انشاءالله چې زموږ اولۍ تجربه ده ګورو چې څنګه راځي. نو دغه راسره مخکې په ویډیو کې وګورئ. روان شو اوس په لارې باندې روان یو ګوجرو کلي ته، کوم چې زموږ سره تاسو نور زړه پروګرامونه هم ګورئ. دغه زموږ زوړ ځای دی، نو دغه ځای ته چې کله موږ ته رسي شارټ ټایم وي بیا موږ دغلته ځو. دا ملګري را روان دي په لاره باندې او موږ هم په لاره باندې روان یو. دغه خپل خو روان یو یاره، بس راورسېدو خپل ته خو راورسېدو. اوس به د دې ځای نه په بره ځو، د پیاده لار ده، صحیح ده. نو بس ځئ چې ځو راځئ، اوبه به راوړئ، صحیح ده سره کوم دی ماشاءالله تور املوک چې کوم دی دسې پوخ دی، پته نه لګي یا خو څوک ورختلی نه شي. د لار ورته ورانه ده، د خلکو نه هیر دی، خلکو ته معلوم نه دی. نور ماشاءالله تاسو کتلی شئ بالکل په آخري حد کې دی ماشاءالله. نو اوس کوشش کوو چې د دې نه څه دانې وکړو، الله دې وکړي چې موږ په خپل مقصد کې کامیاب شو. راځئ خرایمه څنګه چل دی؟ ته خو شنډۍ ته خیږي. شنډۍ دا شاخوا دی خوا دی بملوک راته کې پته نه لګي. ور وبخیږي انشاءالله خپل کوشش وکړو. یا چېرته راغلی؟ ماما کا تا لملوګان وکړمه؟ تا لملوګان خوري؟ ستا خوښي؟ سېدو ما خو راونیو، اوس اسانه داسې کار کوو که نه چې وړې وړې څانګې دې ماتو. خو ابراهیمه ته راځه زه راکوشه، ته راکوشه لکه ډېر غټه مقابله مو ورسره وکړه. وایي زکریا له دې دانه راوشو کوه، ښکلې پخه دانه ته له راوشو کوه. بسم الله. اوس که اوس نورې نسکې بس چاچو دغه کې ودرلو بابو چاچو درغو چې کوم دی دې ته څوک کاروړه وایي، موږ ورته په خپل زبان کې هیلنۍ وایو. دا ماشاءالله اوس پخې شوي دي، بالکل په ښکلي وخت کې دي. زما دا نن ساورکوټ ملګری دی د ولاګ کې، اوري نور واړه زموږ نه تللي دي بس او داسې ځه اوس. ښه لار ګرانه ده ډېره؟ ستړی شوې؟ نه ستړی شوې؟ ښه ده صحیح ده. ځه لاړه یو زه صحیح ده لاړ شي اوبه راوړئ، ځکه چې زموږ دا پیپ چې کوم سیسټم دی خو خراب شوی دی. تاسو ته که پته نه وي نو دغه بله زموږ بوکلین باندې دلته لږ څه کار کړی نو د هغې څه دغه پیپ خراب شوی دی. نو اوس دغه واړه مو ولیږل موږ ځان سره دغه ځینه چې کوم زموږ چینه ده د هغې نه اوبه راوړئ. دا ډکي ماته و یاره نور کلي په شان څنګه چې نور کلي پروګرام یې هغې له موږ ډکي کوو دغه شانتې نن واړه په اوبو پسې تللي نو د هغې وجې نه لرګي موږ ماتو، ځکه چې دې کې خو لرګي ډېر لګي، ځکه چې غوښه پسې به ډېر شي اور به دا نغری به خالي کړو، دا کاڼي ماڼي به تللی کړو. دا اوس موږ اوږه او ادرک چې کوم دی دغه موږ دغه شانتې وړه وړه کټ کوو، ځکه چې موږ سره داسې چټو یا جوسر نه و چې موږ ته پیسټ جوړ کړی و. دغه وریجو دپاره موږ اوس دغه اوږه او ادرک چې کوم دی دغه وړوکی کوو او دا به ورته بیا ور اچوو. دا ټماټر دي موږ سره، اوس هم بې پتیله کېښوده، غوښه چې کوم دی دا مو ته ور واچوله. اوس هم ورته دغه چې کوم ټماټر او پیاز موږ کټ کړي دا مو ورته هغه ور واچول، بیا مو ورته مالګه ور واچوله او بیا ادرک او اوږه چې کوم پیسټ موږ جوړ کړو دا مو ور واچو. نورې چې کومې مسالې دغه ټوله مو ور واچول، اوبه مو ورته ور واچولې او بیا پسې اور هم پسې ولګوو. تقریبا دا خو لږه زر پخېږي، خو دا غوښه ډېره کلکه وه نو ډېر زیات غټ ټیم یې واخیستو، موږ ورته ډېر زیات غټ انتظار وکړو. نو اوس پسې دغه اور هم پسې لګولی دی او ناست یو ګپ شپ هم لګوو او دغه چې کوم دی غوښه موږ ته را دغه شانتې شوه، اوبې کمې کړلې. بیا مو زکریا وږی شوی ډوډۍ خورې؟ دا وږی شوی دی یاره، زکریا راته وږی شوی، لږه روټۍ خو مله را پیدا کړله. نو به زموږ چې دا وخوري لږ به موړ شي او بیا به خیر سره نور زموږ سره وخوري. 3-4 ځل یاره ډېر ویل چې روټۍ نو ټیم ډېر زیات ناوخته دی، دا خو وړوکی دی، دته هم ګناه نشته. خوره ښه دا مو اوس پتیلې په سر باندې اوړه ولګول او هغه هم په پتیله کېښود.
ګوره کله چې تاسو انار کټ کوئ نو تاسو په دې طریقه باندې کټ کوئ ځکه چې زموږ اکثر خلک انار راوړي هغه به د منځ باندې لکه د نورو فروټو په شان په چاړه کټ کړي نو هغه ټولې دانې چې کومې دي هغې نه هغه اوبه ښکته لاړې شي مطلب ټول زخمي شي نو دا په دې طریقه باندې تاسو کټ کوئ ګوره په دې کې چې دا کوم د تاسو ته زه ښیم په دې کې چې دا کوم دغه رګونه شانتي دي چې په دغې باندې تاسو کټ کوئ په دغه ځای باندې داسې ښکته په قلاله صرف پوستکی کټ کوئ نور دنده انار ته چوري یا چاړه چې کوم ده دا نه باسئ نو ډېر دغه شان ښکلی به تاسو سره کټ کېږي نو تاسو ته زما سره به دغه ویډیو کې وګورئ او تاسو وګورئ په دې کې ماشاءالله یوه دانه هم داسې نشته چې زخمي شوي یا خراب شوي توچیکا خورا صحیح دی ښایسته دی موږ سره د غوښې د پخېدو پورې ټیم و نو په هغې کې ورته موږ دغه فروټ چاټ وکړو بیا هم دغه وخوړو موږ چې د روټۍ نه پس بیا دغه نه خوړل کېږي دغه ته اوس کېناستو او د روټۍ د غوښې پورې به موږ دا فروټ چاټ چې کوم دی دا ورته وخورو نو راټول شو دغه غوښه راکوزو پخ شوي ده انکله د دې نه پس به موږ هغه غوښه چې کوم دی داسې وړه کړو ورته اوس غوښه دغه شانتې کړه دا چې کوم دی اوس موږ د وریجو دپاره چې کومې مسالې او دغه هر څه ور واچول په دې کې موږ می اچولي دي او اوس هم ورته چې کوم دی چاولې واچولې می پکې موږ تقریبا یو 10 منټه مخکې اچولې وي چې هغه کوم دی پخې شوي دي اوس هم ورته غوښه او دغه چې کومه غوښه موږ پیس کړې وه هغه هم ورته ور واچوله دا اوس موږ د سکرو د اور د تپ ته دغه قهوه کېښودله دا اوس موږ دغه شانتې لړو دا به بیا لړې داسې په مده مور باندې څنګه اور چې به دې پسې لګېدلی دی د هغې نه پس بیا راسره انشاءالله وګورئ موږ سره چاولې چې کومې دي نو دغه قابو شوي دي یو ځلم بیا په ماده مور باندې راپاسه کېښودې او لړو یې چاولې اوس موږ سره تیارې دي بس لږ یې دغه کوو چې لږ دم شي او بیا به د خیره سره راخلم ماشاءالله موږ سره چاولې چې کوم دی تیارې شوې ډېرې زیاتې ښکلې او څنګه چې موږ غوښتلې ماشاءالله هم هغه شانتې تیارې شوې انکله څنګه دي ډېرې زبردست قهوه وګورو ماشاءالله داسې ښکلې خوټ کېږي دم شوه دم ماشاءالله په دې سکرو باندې م قهوه پخه کړه که تاسو وختي خیال و نو موږ دې غاړې ته را قهوه دغه ایښوده د چینکه اوس چې د کله موږ مطلب چاولې پخې شو نو موږ ترې لرګي را لرې کړل او دا هم به د هسې مطلب سکرو باندې د پاسه کېښوده نو تاسو اوس کتلی شئ او اوس یې راسره انشاءالله مخکې مو ګورئ چې څنګه قهوه ته جوړه شوې واه د ګوجرو مازیګری نور بالکل په اخري سلګو باندې د جمع دی او بس صرف هغه دومره نور پاتې دی چې بس مطلب زموږ سره به یا 10 منټه یا 15 منټه نوره ملګرستیا وي نو د هغې په وجه باندې ورته موږ چوت د دیوال راوختو موږ چې صرف د نور دا لږ لږ دغه را باندې لګي او د دم چې کومه په دم پخ شوي قهوه ده دا ورته څکي د ماښام د مونځ نه پس موږ دغه ځینه چې کوم دی کور طرف ته روان شو او بس دغه شانتې په خپل کور طرف ته په قلاره باندې روان شو پروګرام ختم شو او موږ خپلو کورونو ته روان